مولانا روم علیه الرحمت القیوم لوی شخصیت دی او بحر د علم دی. هغه دا کتاب چې سړی راوالي پرې نه ځي بیا خلکو ته اندازه کېږي چې دا څومره لوی مولا و. د روم د بادشاه په دربار کې شاهي مدرس و. بادشاه په خپل دربار کې د هغه دپاره منصب د درس جوړ کړی. اول ته به دی ناستو خلکو ته به درس و تدریس کول. دغه مولانا روم سے مبارک اوږده واقعه ده. د مبارکې ورځ د ده مجلس د درس ته شمس تبریز رحمت الله تعالی علیه راغی. دا د خدای تعالی په اولیاو کې یو ولی یو فقیر او درویش و. د دې علماو د ظواهر د دې نشه ډېره غټۍ، د دې کبر او دې کې انانیت دا ډېر زیات وي. اوس مولانا روم سے په دبدبه کې ناست دی، په رعب کې ناست دی، طالبان دی، هجوم دی. او شمس تبریز صاحب راغی یو طرف ته کېناستو. پیر صاحب دی د خدای لوی ولی دی، لوی درویش دی. د هغه د خپو خورو ته مولانا روم صاحب رسېدل هم نه، خو مولانا روم صاحب ورته التفات هم نه کوي چې څوک راغی او که څوک رانغی. دی د خپل علم په نشه کې ناست دی. شمس تبریز صاحب اړخ ته کېناستو، دې سره خبرې کېږي خو دې ولاړو لفټ نه ورکوي. هغه مبارک ورته وایي چیست، دا تاسو چې وایي دا تاسو څه وایي، دا څه شیز دی؟ نو مولانا روم صاحب ورته وایي ان قال اسکتو نه میدانې. دا علم د قال دی، ته په دې څه پوهېږي؟ فقیر ملنګ سړی زه چېرته کښېنه الله الله کوه، ته په دې خبرو څه پوهېږي؟ نو هغه مبارک ورته ویل ښه اوس به درته زه خپل کمال وښیم چې ته په هغې نه پوهېږي. په خوله ورته غږ نه کوي. او د دې سره قلمي کتابونه پراته دي، غټ غټ کتابونه په قلم لیکلی شي. پخوا خو چاپونه نو پریسونه نو. نو د شمس تبریز صاحب یو غټ کتاب ته لاس دی، خپل سبق وي هغه یو کتاب ته نه راواغست او خوا کې یو غټ تلو دی، په هغه تلو کې ور واچولو. دې مولیانو طالبانو چغې جوړې کړي دا دې څوک دومره قیمتي کتاب هغه قلمي نسخه وه دا یو کتاب و تا په تلو کې واچولو اوبو کې هغه لاړ ټول خط وران شو. دا دې څوک طالبانو وهلو. مولانا روم صاحب ورته وایي صبر وکړي دا تپوس کو دا دې ولې واچولو؟ هغه ورته ویل داسې خبره خو نه سپی ته راواله د الله سین غېښته او د الله سې تلو ته داسې ښکته کړه او کتاب یې راواغست. نو چې کتاب له الله سره وبغلو داسې ویې سمدلو نو هغې نه د اوبو په ځای باندې دوړه والوتله. سبحان الله. اوس به درته پنجپیریان وایي نو دا خبره اوس د عقل مني، وابیان به وایي نو دا اوس نوې خبره، دا اوس عقل مني چې د اوبو نه کتاب روباسه ډب وله ورکړو هغې نه دوړه والوځي. نو چې دا عقل نه مني دې ته د شریعت په اصطلاح کې چې داسې یو عمل چې هغه د عقل او د عادت خلاف وي او د یو متشرع انسان په لاس باندې ثابت صادر شي، دغه انسان چې متبع د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سنتو وي هغه په لاس صادر شي نو هغې ته کرامت ویلی شي. خرق عادت او کرامت ورته وي. اوس بی بی مریم وه او هغه مبارکه به قرآن کې دا واقعه ده په سورت آل عمران کې. زکریا علیه السلام یو تخانه کې لاندې یو کمره کې ساتلې وه، وړه معصومه وه. د هغه مبارک سره و هغه به یې کفالت او تربیت به یې کولو. خو چې زکریا علیه السلام دروازه به بند و قرآن کې دي دا چې کله به دی د زکریا علیه السلام د بیبي مریم خوا ته راغی نو الله فرمایي د دې بیبي مریم سره به خوا کې تازه تازه بې موسمه میوې پرتې وي. سبحان الله وایي. اوس بې موسمه میوه دې وړوکې معصومې ته په بنده دروازه دا اوس عقل مني دا وله چا روړه؟ قرآن وایي او دا به راتله ورته. نو زکریا علیه السلام حیران شو چې کمره ما تاله کړې، چابي ما سره ده، ور بند دی، څوک راغلي هم نه دي او دلته بې موسمه میوه تا سره پرته ده. نو دا د کوم ځای نه راغه؟ نو هغه ورته وایي دا ما ته الله رالیږلې ده، دا د الله د خوا نه راغه. نو ګوره دا خلاف د عادت کارو دې ته کرامت وایي. کرامت د اولیو په قرآن کې ذکر دی. اوس چې څوک د قرآن نه انکار کوي، د کراماتو نه انکار کوي، د قرآن نه انکار کوي، د کې ایمان پاتې کېدی شي. اوس که دا خبره ته په عقل ترې نو عقل دا خبره چېرته مني؟ ښه ګوره اصحاب کهفو ته وګوره. قرآن کې واقعا ذکر د اولیاء دي چې د پاسه 300 کاله په یو غار کې اوده پراته دي. 300 کاله بغیر د خوراک نه، بغیر د څښاک نه او بغیر د نورو ضروریاتو پوره کولو نه 300 کاله خوب. دا اوس عقل مني؟ جواب رانغی. ګوره که عقل پسې ځي نو دلته به اوس ګمراه شي. ته به وایې چې نه مړه دا اوس نو د قرآن نه به انکار راځي. راغی که رانغی؟ د خدای د خبرې تکذیب راغی نو دلته د قرآن انکار. نو ګوره دا ګمراهي ده.
دا چې څوک درته وایي که نه چې مړه کتاب یې د اوبو نه راواغستو ډبې ورکړو نو هغې نه دوړ وختلو دا اوس عقل مني ورته وایو چې دا عقل نه مني او د نیکانو په لاس صادره شي دې ته د شریعت په اصطلاح کې کرامت وایي دا خرقي عادت دی نو اوس د مبارک چې کتاب راواغ دوړې والا لاس رومه خو د هغې نه دوړه والوته نو دې طالبان هم حیران شو یو بل ته یې وکتل نو مولانا روم صاحب ډېر لوی مولا هغه هم حیران شو ورته وایي این چیز دا څه دي دا څه کې ته خو لاس را بغیر هغې نه دوړه الوځي نو هغه مبارک ورته وایي این حالس کې تو نه میدانې اوس دا علم د حال دی ته په دې څه پوهېږې ته خو دوه رمۍ درېبو ټول عمر وایه ته په دې علم د حال او په کراماتو په مقاماتو د ولایت باندې او په تصوف باندې ته څه پوهېږې نو هغه مبارک پوه شو چې دا کم نعمت یا د کم څه ذکر ما په دې کتابونو کې لوستی خدای د سره موجود دی نو هغه د درس تدریس او د بادشاه دربار او شهرت او عزت او هغه منصب او هر څه پرېښوده چې شمس تبریز صاحب پاسېد ور روان شو نو مولانا روم صاحب هم ورپسې ور روان شو بادشاهي دربار یې پرېښودو منصب غټ پرېښودو شهرت یې پرېښودو عجم جوش د طالبان یې پرېښودو او د پسې روان شو ځنګل ته لاړو څه کې ځه خپل کار کوه درس ته کښېنه وایي نه دغه نعمت ته راغلی یم دغه تا سره بیعت کول غواړم ستا موریدي غواړم بیا هغه مبارک مرید کو بیعت یې ورته وکړو توجهات یې ورته وکړو نو داسې یو مقام وله خدای ورکړو بیا چې مولانا روم صاحب به خلکو ته ویل مولوی هرگز نشد مولای روم تا غلام شمس تبریزی نشد مولانا روم تر هغې پورې مولا نشو چې تر څو پورې د یو ولی الله د شمس تبریز صاحب په غلامۍ کې لاس نو ورکړی یاد ساته